په مکه کې یو الګ ته د عبدالله زوی دی یتیم دی خو ډېر امانت والا انسان دی ډېر صداقت والا انسان دی چرته دروغ نه وایي چرته په امانت کې خیانت نه کوي د نبی علیه الصلاة والسلام دا چرچه په ټوله مکه کې خوره شوله نو په دغه ورځ کې شام ته قافله تله د تجارت دپاره چې تجارت دپاره قافله تله نو دی خدیجه رضی الله تعالی عنها په نبی علیه الصلاة والسلام پسې سوال جواب وکړو یاره کو دا ځل زما د تجارت سامان ته اوسې نو زه چې نور چاله څومره مزدوري ورکوم د هغې ډبل به تاله درکم ځکه دې ته هم پته ولګېده چې ډېر رښتینی سړی دی ډېر امانتدار سړی دی نو هر سړی دا غواړي چې زه خپل کاروبار داسې سړي ته حواله کړمه چې رښتینی هم وي او امانتدار هم وي نو خدیجه رضی الله تعالی پسې سوال جواب وکړو وی زما د تجارت سامان کو ته اوسې زه چې بل سړي ته څومره مزدوري ورکوم د هغې ډبل به تاله درکم د نبی علیه الصلاة والسلام اوله بیبي دا خدیجه رضی الله تعالی عنها ده دا په عربو کې د ټولو نه مالدار او پاکبازه ښځه وه د پلار نوم د دې خویلد و او د مور نوم فاطمه وه د نبی علیه الصلاة والسلام نه مخکې د دې دوه نکاحونه شوي اوله نکاح د ابو حاله سره شوې وه او د دې نه دوه زامن هم وو د یو نوم حاله او د دویم نوم هند او دا دواړه صحابه کرام دي په نبی علیه الصلاة والسلام باندې دواړو ایمان هم راوړی دی خو دا ابو حاله بیا په مکه کې څه جنګ وشو دی په هغې کې مړ شو نو خدیجه رضی الله تعالی عنها کونډه شوله د هغې نه وروستو بیا دویمه نکاح د عتیق سره وکړه د هغه نه یوه لور وه چې د هغې نوم هندو عتیق هم بیا وفات شو دا دوباره بیا کونډه شوله نو دوه زامن او یوه لور ورته پاتې شو خو د دې سره ډېر زیات مال و او ډېره زیاته یو پاکه زنانه وه دومره مالداره وه چې کله به د تجارت سامان د مکې نه وړلی کېده بار ملکونو ته بار ځایونو ته نو څومره مال چې به د تمام مکې والو دومره به یوازې د خدیجه رضی الله تعالی عنها دومره دا مالداره وه مثال په طور چې 1 کروڑ روپو مال به د مکې والو نو د 1 کروڑ روپو مال به د دې ځان له وجودا و د ټولې مکې والو هم مال یوازې د دې سره دومره مالداره زنانه وه نو چې کله دا کونډه شو په دې پسې ډېرې رشتې را روانې وې د مکې لوی لوی سرداران چې په دې پسې پیغام لګو چې خدیجه ما سره نکاح وکړه دارنګې د مکې د لوی لوی سردارانو زامنو پسې هم پیغام د نکاح لګو چې خدیجه موږ سره نکاح وکړه خو خدیجه رضی الله تعالی عنها به د نکاح نه انکار کو او د نکاح نه انکار ځکه کو وی بچی مې هم شته مال مې هم شته کور مې هم شته زه نکاح څه شي لکم زما نکاح ته ضرورت نشته دی د هرې نکاح به دې رد کو په دغې زمانه کې نبی علیه الصلاة والسلام د صداقت او د امانت ډېره لویه چرچه وه د نبی علیه الصلاة والسلام عمر په دغې وخت کې 25 کاله او په مکه کې داسې کور نه و چې هغې ته د نبی علیه الصلاة والسلام د صداقت او د امانت خبره نه ورسېدلې په مکه کې یو الګ دی د عبدالله زوی دی یتیم دی خو ډېر امانت والا انسان دی ډېر صداقت والا انسان دی چرته دروغ نه وایي چرته په امانت کې خیانت نه کوي د نبی علیه الصلاة والسلام دا چرچه په ټوله مکه کې خوره شوله نو په دغې ورځ کې شام ته قافله تله د تجارت دپاره چې تجارت دپاره قافله تله
نو دی خدیجه رضی الله تعالی عنها په نبی علیه الصلاۃ والسلام پسې سوال جواب وکړو یره کو دا ځل زما د تجارت سامان ته اوسې نو زه چې نور چاله څومره مزدوري ورکوم د هغې ډبل به تاله درکم ځکه دې ته هم پته ولګېده چې ډېر رښتینی سړی دی ډېر امانتدار سړی دی نو هر سړی دا غواړي چې زه خپل کاروبار داسې سړي ته حواله کړم چې رښتینی هم یې او امانتدار هم یې نو خدیجه رضی الله تعالی پسې سوال جواب وکړو وی زما د تجارت سامان کو ته اوسې زه چې بل سړي ته څومره مزدوري ورکوم د هغې ډبل به تاله درکم نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمایي زه به د خپل تره سره مشوره وکړم ابو طالب ته وویل ابو طالب هم په دغه وخت کې ډېره زیاته غریبي وه نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وفرمایل وی دا خو ډېره ښه موکه ده دا خو ډېره ښه موکه ده د خدیجه په شانتې زنانه خو په مکه کې نشته دا خو ډېره ښه زنانه ده خیر دی د هغې سامان ته تجارت له اوسه نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله تجارت ل روانېدو نو خدیجه رضی الله تعالی فرمایل وزم تجارت لزم ستا سامان وړم خو زما به یو شرط څه شرط دی شرط می دا دی چې ما سره به خپل غلام مرګري کوي ما سره به یو غلام څه کوي مرګري کوي دا دې د پاره چې خلک را باندې څه تهمت مهمت ونه لګي چې ستا غلام را سره موجود وي چې هر څه په خپلو سترګو باندې ویني نو زما سره به خپل غلام لیږي خدیجه رضی الله تعالی فرمایل دا شرط ماته منظور دی او د هغې یو غلام د هغه نوم میسره و میسره یې ورسره ملګری کو خو چې کله میسره ته که نه نو خدیجه رضی الله تعالی ته وفرمایل وی په ده باندې به نظر ساتي ته ده به د هر ټایم حال احوال ما ته بیانوي ځکه چې مکه کې لویه چرچه وه ده که نه د ده د شرافت او د صداقت ډېره مشهورتیا وه نو خدیجه رضی الله تعالی وفرمایل وی د ده به یو حالت چې راشي ما ته به بیانوي نظر به پې ساتي وی ټیک ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خدیجه رضی الله تعالی مال تجارت واغستو روان شو چې کله بصرې ته ورسېدل هلته کې یو ونه وه د هغې په سوري باندې دوی کېناستل چې کېناستل هلته یو عبادت خانه وه د عیسایانو د هغې هغه راهب راووتو چې راووتو نو هلته کې کم خلک چې د هغې ځای اوسېدونکي هغې حیرانه شو وی دا راهب تر ننه پورې بار ته چېرته د دې عبادت خانې نه به چا پسې نه دی راوتی که څوک سره ملاقات کول غواړي دننه دې ځي خو دې چاله روځي نه دا اول ځل دی چې دی د قافلې دپاره ووت چې دا څنګه چل دی دی راووتو په دې قافله باندې داسې نظر اچي ګیر چاپېره ګوري خلک هم حیران دی نو چې په نبي علیه الصلوۃ والسلام باندې سترګې ولګېدې که نه نو فورا ورغې د مټ نه ونیو فورا یې د مټ نه ونیو وی دا لږ څوک دی د ده قام نسب څوک دی قافلې والا ورته وویل موږ ټول د ده قام نسب یو موږ د مکې یو که نه ټول د ده د قام نسب خلک یو وی د ده سره څوک راغلي دي وی د ده سره یو غلام راغلی میسره هغه میسره یې راغوښتو وی دې خوا راشه وی د دې هلک په دې سترګو کې دا سوروالی همیشه وي او که دا پکې صرف وس دی د ده په دې سترګو کې دا سوروالی چې کم دی دا همیشه وي او که دا پکې وس دی صرف نو هغه ورته وویل وی نه وی د ده په سترګو کې دا سوروالی همیشه وي ځکه کله کله خو سترګه خوږ شي سره شي که نه د نبی علیه الصلوۃ والسلام په سترګو مبارکو کې سرې سرې لکیرې وي سرې سرې کرښې وي د نبی علیه السلام په سترګو مبارکو کې وی د ده په دې سترګو کې دا سوروالی همیشه وي او که دا پکې چې ته اوس راغې د خوږو نه وی نه نه د ده په سترګو کې دا سوروالی همیشه وي دا پکې څه همیشه وي نو هغې راهب وویل وی هو دا دی وی قسم په الله په دې ځای باندې د عیسی علیه السلام نه وروستو دا اول پیغمبر دی چې دې ځای ته راغی اول پیغمبر دا راغی هلک حیران شو دا دې څه وي خلک ورته وایي تا څنګه وپېژندو وی تاسو چې په پورې غونډکۍ باندې راښکاره شوئ ما د خپلې عبادت خانې نه کتل داسې ګټه داسې ونه نه وه چې ده ته یې سجده نه کړي ما د خپلې عبادت خانې نه کتل تاسو په دغې غونډکۍ چې را روان وئ ستاسو طرف ته به ونو سجدې کولې نو ما وی چې په دې قافله کې څه چل شته دی بیا یې داسې ناستو خلکو ته وی اله وګورئ وی نور کم طرف ته دی او سوری کم طرف ته دی نبی علیه الصلوۃ والسلام داسې بار ته ورغې نو چې راغې نو زر ته خلکو هغه ځای د سوري لاندې کو
چې سوري لاندې کو دی چې راغی دا راهب لا ولاړ نو دی په غرمو نبی علیه السلام کېناست چې په غرمو کېناستو نو د ونې چې کوم سوری و هغه په تاویدو شو نو خلک یې پرېښود او په نبی علیه السلام یې سوری کو وی وګورئ د ونې سوري ته که کوم طرف ته روان دی دا کوم طرف ته روان دی میسره دا خبره دغلته څه کړله نوټ کړله بیا لږ مخکې لاړو هلته کې د نبي علیه صلات وسلام په دې کاروبار کې د یو تن سره لږه جګړه شو په کاروبار کې داسې راځي دا شی داسې راکا خو دې خبرې لږ واوړې دي چې واوړې دي هغه سړی ورته وایي ته په لات او په منات او په عزا باندې قسم وکړه چې دا خبره داسې ده نبی علیه صلات وسلام ورته وفرمایل زه نه په لات قسم کوم نه په منات قسم کوم نه په عزا قسم کوم زه صرف په یو رب قسم کوم چې دا وویل سړی حیران شو وی څه ته په لات او منات قسم نه کوي وی نه وی دا خو ته هغه خبره کوي چې کومه خبره به عیسی علیه الصلاة والسلام کوله دا خو ته هغه خبره کوي به هر حال د تجارت چې کوم سفر و هغه وشو نبی علیه الصلاة والسلام په دې تجارت کې دومره ګټه وکړه چې مخکې به څومره کېده د هغې دوچند یې وکړه نو چې قافله راتله مکې مکرمې طرف ته چې مکې ته راتله نو دا میسره غلام لږ مخکې د دوی نه په تلوارۍ کې راغی ځکه یو تن به مخکې مکې ته په منډه راته چې ستاسو د تجارت سامان چې دی قافله چې ده را روانه ده را نږدې شوې ده نو خلک به ورله مخې ته راووت په انتظار به ورته و نو دا میسره مخکې مکې ته راغی نو خدیجه رضی الله تعالی ته وفرمایل وی ستا قافله را روانه ده او ډېر زیات تجارت مو کړی او ډېره غټه مو را روانه کړې ده نو خدیجه ورته وویل وی ګټه خو یو طرف ته که ملک چې در سره تللی و هغه محمد صلی الله علیه وسلم د هغه څه حالت و تا ته خو ما ولي په هغه به نظر ساتې نو هغه ورته دا راهبه قسم وکړه هغه ټولې خبرې ورته وکړې چې داسې حالات و نو خدیجه رضی الله تعالی عنها کوټې ته وختله په کوټه باندې ولاړه ده د تجارت دا قافله سیکي نو په کوټه باندې ولاړ ده نو دا قافله چې څنګه راښکاره شوه که نه نو سره غرمه دي او د عربو ګرمي او د مکې ګرمي خو تاسو به لیدلي سره غرمه دي نو خدیجه رضی الله عنها په کوټه باندې ولاړه ده نو چې قافلې ته وکتل په ټوله قافله باندې سره غرمه دي او په نبي علیه الصلاة والسلام باندې وریځې سوری کړی دی وریځې پې سوری کړی نو هغې خپلو ملګرو ته چغې کړې یاله بره راوخیجئ خپلې ملګرې راغونډې کړې وی هله دې هلک ته وګوره دې محمد ته صلی الله علیه وسلم نو ټول جینکۍ حیرانه شوې چې په ټوله قافله باندې غرمه دي او په ده باندې څه شی دی سوری دی چې راله د خدیجه رضی الله تعالی په زړه کې دا یو تمنا پیدا شوه دا یو خواهش پیدا شو چې یاره ما د ده سره نکاح وکړلی او نبی علیه صلات وسلام ته چې کومه مزدوري ښودلې وه د هغې نه ورله نور هم زیاته ورکړه ده د هغې نه نوره زیاته مزدوري نبی علیه صلات وسلام له ورکړه څه ورځې تېرېدي نو د خدیجه رضی الله تعالی عنها په نبی علیه صلات وسلام پسې پیغام د نکاح ولیکو یا هغه چې د مکې لوی سردارانو لوی خلکو دا غوښتله ده چې د خدیجه سره څه وکړي نکاح وکړي ځکه دوی دومره پاک ژوند تېرو په د خپل کوڼوالي کې چې دا په طاهري نوم سره مشهوره وه طاهره پاکه ښځه زموږ معاشره کې هم چې یو کونډه ښځه پاک ژوند تېري نو ټول خلک یې صفت کوي که نه دې داسې ژوند تېرو داسې د پاکوالي ژوند په هغې معاشره کې چې دا په طاهري نوم سره مشهوره شوه چې دا یو ډېره پاکه زنانه ده پاکه زنانه نو هر سړی غوښتله چې دې سره څه وکړي ښکلې هم وه مال ورسره هم و دینداره هم وه نو هر سړی د داسې ښځې سره نکاح کول غواړي که نه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه صلات وسلام فرمایي وایي تنکح المرأة لاربعین د ښځې سره نکاح کېږي د څلورو وجو نه لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها څلورو خبرو د ښځې سره نکاح کېږي یا د څه د وجې نه د مالدارۍ د وجې نه نو مالداري د خدیجه رضی الله تعالی سره موجود وه یا د څه د وجې نه د جمال د وجې نه نو ښایسته م هغه وه یا د څه د وجې نه د نسب د وجې نه چې وایي نسب یې ښه دی نو نسب هم هغه د قریشو د خاندان وه او یا د دین د وجې نه نو دومره پاکه ښځه وه چې په طاهري سره مشهوره وه نو هغه څلور واړه صفتونه په هغې کې موجود وو نو هر سړي غوښته چې د خدیجه سره څه وکړي نکاح وکړي
خو هغې د نکاح نه به انکار کو. هغې په خپل سوال جواب راولېږل په نبي علیه صلات وسلام پسې، وی زه د ده سره نکاح کول غواړم. نبی علیه صلات وسلام وفرمایل وی زه به د خپل تره ابو طالب سره مشوره وکړم. نو نبی علیه السلام د ابو طالب نه تپوس وکړو، وی ما پسې خدیجه پیغام رالیږلی د نکاح، ته څه وایې؟ نو ابو طالب ورته وی داسې په مکه کې بله زنانه پاکه نشته، ښکلې او مالداره ښځه نشته د خدیجې په شانتې. زه په دې نکاح باندې رضا یم، زه په دې نکاح باندې څه یم؟ رضا یم. نو د نبی علیه صلات وسلام تر شو ابو طالب، او بل تر شو حمزه رضی الله تعالی عنه، او څه کسان ورسره نور شو. دوی روان شو او د خدیجه رضی الله تعالی پلار چې خویلد دا په دغه وخت کې وفات شوی و، خو ترې ژوندی و عمر ابن اسد د موجود و. نو د هغې تر شو څه کسان شو او د خدیجه رضی الله تعالی کور ته ورره او هلته یې نکاح وتړله، هلته یې نکاح وتړله. اوس هم چې څوک مونږ نکاح کوو که نه، نو د جنۍ کور طرف ته ځو، هلته نکاح کوو که نه، هلک کور کې خو نکاح نه کېږي که نه. نو نبی علیه صلات وسلام ترونه شو او ورلو او د خدیجه رضی الله تعالی په کور کې د خدیجه نکاح وتړله. نکاح ورله خپل تره ابو طالب وتړله. ابو طالب صاحب اسې ورته ځکه وایو که نه چې د نبی علیه السلام ډېر خیال ساتلی دی، نور اگر چې کافر د دنیا نه تلی دی، کافر د دنیا نه تلی، خو د نبی علیه السلام ډېر خیال ساتلی دی. نو دغه ابو طالب صاحب د نبی علیه صلات وسلام نکاح وتړله، او چې د نکاح خطبه ویله ډېره عجیبه خطبه وویله، ډېر عجیبه خطبه وویله. وی زما وراره محمد چې دی داسې هلک دی چې په مکه کې داسې هلک موجود نه دی، د هغه د صداقت او د امانت اقرار زه نه کوم، ای مکې والو تاسو هم کوئ. ځکه چې نبی علیه السلام خو په دغه وخت کې لا پیغمبري نه ورغلی، نو ټولو یې عزت کو. دا خو چې هغه پیغمبري لا اله الا الله اظهار وکړو، خلک یې دشمنان شو، بیا دشمني شروع شوه. نو د هغه د صداقت او د امانت تاسو ټول اقرار کوئ. او زما وراره چې دی دا د مکې دپاره داسې دی لکه یوه چترۍ، یوه چترۍ ده د مکې دپاره. د خپل وراره ډېر صفتونه په خطبه کې وکړو. وی زما د وراره د زړه میلان هم خدیجې ته دی او د خدیجه هم د زړه میلان زما وراره ته دی، دواړه غواړي چې موږ د یو بل سره نکاح وکړو، لہذا د دوی دواړو موږ دا نکاح تړو. دا خطبه یې وویله او د نبي علیه صلات وسلام صفتونه یې پکې وکړو. نو دغه نبي علیه صلات وسلام اوله نکاح د خدیجه رضی الله تعالی نکاح دا چا تړلې وه؟ د نبي علیه السلام تر ابو طالب ده ورله نکاح وتړله. نو نبی علیه صلات وسلام بیا خپل کور ته راغی. د نبی علیه صلات وسلام خپل کور چې دی دا اوس هم موجود دی مکه مکرمه کې. ابو جهل حمامونو طرف ته چې لاړ شي هغې ته مخامخ دا د نبی علیه السلام د پیدایش کور دی ښه، خو اوس سیمټي دیوالونه دي، اگر چې په هغې شکل باندې نه دی، اوس خو سیمټي دیوال خو ځای دغه دی، ځای دغه دی. اوس یې پې مکتبه جوړه کړې ده، مکتبه تاله ورته پراته، یو پولیس دو ورته مخې ته ولاړي. دا د نبی علیه صلات وسلام د پیدایش کور دی، الله دې مونږ ټول بوزي. دا د نبی علیه السلام خپل د پیدایش کور دی. دغه ابو جهل حمامونو ته چې لاړ شي مخامخ په وګوري دا کومه مکتبه چې دا د نبی علیه السلام کور دی، د پلار کور یې دغه دی. او د خدیجه رضی الله تعالی کور چې و که نه، نو دا د مروه ډیری سره باب المروه باندې چې وځي که نه طوافونه پوره کړي، بیا به د مروه په هغې دروازه باندې اخوا وځي. نو په دغې ځای سره د خدیجه رضی الله تعالی عنها کور و. نو ورله نکاح یې وتړله او نبي علیه صلات وسلام خپل کور ته راغی. بیا خدیجه رضی الله تعالی نبی علیه صلات وسلام ته وفرمیل وی ته راځه زما دا کور ستا دی. خپل کور بیا چاته ورکو؟ نبی علیه صلات وسلام ته یې ورکو. نو نبی علیه السلام بیا د خدیجه رضی الله تعالی کور ته ورغی. نو نکاح د نبی علیه صلات وسلام د خدیجه رضی الله تعالی عنها سره وشوله. بیا چې کله نبی علیه صلات وسلام غار حرا ته بتو، نو د ځان سره به یې ستوان وړو. ستوان غالبا چې د جوار مونږ وړو که ګوړه پکې ولړو که نه، دې ته ستوان ویلی شي. خو هغې به وربشې وړې کړي او په هغې کې به یې ګوړه ولړل، دا ستوان و د هغې. نو نبی علیه صلات وسلام به د ځان سره هلته ستوان وړه، هلته به یې 10 ورځې یا 20 ورځې یا میاشت به یې تېروله، بیا به راته چې خوراک به ختم شو، بیا به راغی هلته به یې د الله تبارک وتعالی عبادت کو. نو خدیجه رضی الله تعالی عنها پسې هم کله کله خوراک وړو په نبی علیه صلات وسلام پسې، هلته به پسې تله. نو ته چې کله غار حرا ته وخیږې که نه،
نو تا ته بیا پته ولګي چې خدیجه رضی الله تعالی کم محبت و د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره. په یوه ګنټه کې خو چې چاک سړی وي هلته خطی شي، صرف هغې سر ته به وخیږي، او چې کله سر ته وخیږي بیا چې هغې غاړ ته په ښکته کوزیږي نو لاس په لګی او ښکته به کوزیږي. دومره مشکل ځای دی. او چې هغې غار کې کښېنې که نه نو بیت الله شریف تی بلکل په ډاګه دی. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام په غار حرا کې ناست او کعبې شریفې ته به یې کتل او د الله عبادت به یې کوم. نو خدیجه رضی الله تعالی به یوازې روانه شوه، زنانه ذاتو، او د ځان سره به یې خوراک واخیست او هلته به یې نبي علیه الصلاۃ والسلام لوړو. یقین په الله وکړه که نه چې کله غار حرا ته وخیږي که نه او د خدیجه رضی الله تعالی عنها دغه قرباني رایاد کړي نو د زړه نه به دې بې اختیاره دعاګانې ورته خیږي، بې اختیاره دعاګانې به د خدیجه رضی الله تعالی. زمونږ به څه دعا خو دا زړه به دې خوشحالېږي چې خدیجه یقینا تا زما د محبوب سره ډېره مینه کړې ده. ته زنانه ذات وي په دې خوشي غرونو کې او دومره ګران ځای ته به راتلې او تا به د نبي علیه الصلاۃ والسلام د خوراک څښاک انتظام کو. یقینا ته زما په محبوب باندې ډېره مینه وي. هلته به تا ته پته ولګي. نو یو ځل نبی علیه الصلاۃ والسلام غار حرا کې ناست دی، فرشته راله په انساني شکل کې او د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره خواته کېناسته او نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وایي اقرأ وایه. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایي ما انا بقارئ، زه خو لوستونکی نه یم، څه ووامه. نو فرشتې ورله داسې غاړه ورکړه نو زور یې پرې وکړو. نو چې زور یې پرې وکړو نو بیا ورته وایي اقرأ. نبی علیه السلام ورته بیا فرمایي وایي زه خو لوستونکی نه یم. نو بیا یې ورله څه ورکړو؟ زور ورکړو. نو په دریم ځل ورته بیا وایي اقرأ. نو نبی علیه السلام فرمایي ما انا بقارئ. نو په دریم ځل یې بیا څه ورکړو؟ زور ورکو. نو فرشته لګیا شوه وی اقرأ بسم ربک الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. دا آیاتونه څه شو؟ نازل شو. نبی علیه الصلاۃ والسلام د هغې ځای نه راپاڅېدو او یریدلی دی، خو ډېر زیات یریدلی دی، ډېر زیات یریدلی دی. ځکه چې فرشته راله او بیا چې د انسان له غاړه ورکړي او زور وله ورکړي نو نبي السلام باندې ډېره زیاته ایره وه. نو کور ته راغې نو عایشه خدیجه رضی الله تعالی چې خواله چې راورسېدو نو وی زملوني زملوني خدیجه ما په څادر کې پټ کړه، زما ساړه کېږي، زما ساړه کېږي. نو نبی علیه السلام پرېوتو او خدیجه به پې زر زر څادرې راواچولې. نو چې لږ ټایم وشو که نه او نبی علیه الصلاۃ والسلام لږ ګرم شو او هغه یره ترې لاړه نو سر یې ښکاره کړو وی خدیجه زه یېرېږم چې زه به مړ شم، زه یېرېږم زه به څه شمه؟ مړ شمه، زه دا برداشت نشم کولی، زه یېرېږم. نو خدیجه به ورته فرمایي وایي کله زما محبوبه داسې چېرته نشي کېدی، داسې چېرته نشي کېدی. ته د خپلو خپلوانو سره خپلولي پالې، ته بربنډو ته جامې ورکوي، ته د یتیمانو په سر باندې لاس ږدي، ته د بوج وړونکو سره بوج اوچتوي. ته خو چې څومره د خیر کارونه دی هغه کوي، الله به تا چېرته نه رسوا کوي، الله به تا چېرې نه رسوا کوي. داسې مه کې نشي کېدی. د دې نه معلومه دا شوه که نه چې څوک د الله د بندګانو سره ښېګړه کوي که نه الله د هغه حفاظت کوي، الله د هغه څه کوي؟ څوک چې د الله د بندګانو ښېګړه کوي الله د دغه انسان حفاظت کوي. نو خدیجه ورته فرمایي وایي ته خو د کونډو د رنډو د یتیمانانو حفاظت کوي، الله به تا څنګه رسوا کوي؟ داسې نشي کېدی. دې ته وایي ښځه. ښه دې ته څه وایي؟ ښځه. ښځه هغه ده چې سړی ډېر زیات بار ستړی شي، بوج پرې راشي، خفګان پې راشي، ټینشن پې راشي، دې کور ته راشي نو دا ښځه ورته وایي سړیه فکر مه کوه الله به خیر کړي، ته ولې دومره ټینشن اخیستی؟ دا به خپل خاوند له تسلي ورکوي. دې ته پته ده زما په خاوند باندې بوج دی، فلحال خفګان دی ورته. نو دا د خپل خاوند ته داسې تسلي ورکړي چې د زړه خفګانونه وله ختم کړي. لکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وایي خدیجه چې ما له تسلي راکړه زما یې زړه سپک کو، زما یې څه کو؟ زړه یې راله سپک کو، داسې تسلي وله ورکړه. بیا ورته وایي خدیجه بیبي وایي زما د تره زوی دی ورقه ابن نوفل، هغه د انجیل لوی عالم دی، راځه چې هغه خواله دی بوزمه. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام یې بوز د ورقه ابن نوفل خواله، هغه لوی عالم و. نو هغه ته وایي ای د تره زویه ته د دې وراره دا خبرې واوره چې دې څه وایي.
نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته د غار حرا ټوله قصه وکړه. نو چې ټوله قصه ورته وکړه نو ورقه ابن نوفل ورته وی قسم په الله د اخر زمانه غ پیغمبر هم ته د اخر زمانه غ پیغمبر هم ته خو کاش چې زه ژوندې وې چې ته مکې والو د کلی نه استه چې ما ستا امداد کړی وې چې ما ستا څه کړی وې امداد کړی وې. نو نبی علیہ السلام حیران شو وی ما به مکې والو وباسي ولې به ما وباسي زه خو د چا سره بد نه کوم زه خو دلته د هر چا سره ښېګړه کوم نو ما به مکې والو وباسي او زما خو لوی خاندان دی نو ما به خلک څنګه وباسي. ورقه ابن نوفل ورته وفرمایل وی او دا ته چې به کومه خبره کوي دا چې چا کړې دا خلکو د کلي نه ایستلی دی خلک د کلي نه څه کړی دی ایستلی دی. خو بیا چې کله نبی علیہ السلام باندې پیغمبري راله که نه او نبی علیہ السلام د مکې نه وته نو په دغه ټایم کې ورقه ابن نوفل وفات شوی و. بیا چا د نبی علیہ السلام نه تپوس وکړو وی ورقه ابن نوفل چې دی د دنیا نه مسلمان تلی دی کو کافر تلی دی ځکه چې ته کله د مکې نه وتې او ستا باندې کله اخو په ټایم کې وفات شوی و. نو نبی علیہ السلام ورته وفرمایل وی ما ورقه ابن نوفل په خوب کې ولید چې په سپینو جامو کې و په سپینو جامو کې نو علما لیکي وی مړی چې په سپینو کپړو کې ویني دا د هغه د بخاني علامت دی دا د هغه د خوش قسمتۍ او د خوشبختۍ علامت دی چې کله مړی په خوب کې ویني په سپینو کپړو کې دا د هغه د مغفرت علامت دی. نو نبی علیہ السلام وفرمایل وی ورقه ابن نوفل ما په خوب کې ولیدو چې په سپینو جامو کې هغه بیا وفات شوی و. نو نبی علیہ السلام بیا کور ته راغی 3 کاله پس نبی علیہ السلام بیا غار حرا ته لاړ نو چې د غار حرا نه واپس راتو نو اخکه فرشته بیا دا وی د اسمان په کنارو باندې او د اسمان دا کنارې ډکی کړي دي بیا غ فرشته ولیدله بیا غ فرشته نو چې کور ته بیا راغی بیا پې تبه راغلی ده نو خدیجه بیبي ته فرمایي وی دسروني په ما باندې څادرې راواچو ما پټ که تبه راله الله تبارک وتعالی آیتونه نازل کړو یا ایها المدثر قم فانذر وربك فكبر اے صادر اغوستون کیا صادر به نور نه غوندي پاسا ستا په ذمه باندې یو کار ولګید قم فانذر خلق ويروا د الله د عذاب نه وربك فكبر د الله لوی بیان کا پاسا نور ستا د ملاست ټایم نه دی اوس پاسا بس خدیجه بیبي ته وفرمایل وی الله په ما باندې وحی نازل کړه لومبه تصدیق خدیجه بیبي وکړه د الله پاک پیغمبره ته د الله پیغمبر او ما پتا ایمان راوړو الله نو په زنانو کې د ټولو نه اول ایمان چا راوړی دی خدیجه بیبي په زنانو کې اول ایمان خدیجه بیبي راوړی دی په سړو کې اول ایمان چا راوړی دی ابو بکر رضی الله تعالی او په الکانو کې اول ایمان چا راوړی دی حضرت علی رضی الله تعالی الله نبی علیہ السلام او خدیجه بیبي یو ځل ولاړ دي بس د هغه زمانه چې کوم عبادت هغه به کو 2 رکعات نفل منځ به کو نو نبی علیہ السلام ولاړ د خدیجه بیبي شاته ولاړه د منځ کې نو علی رضی الله تعالی ولیدل نو تاسو ته وکړو وی د ترزوی داسې دي دا څه کوي نو نبی علیہ السلام ورته فرمایل وی الله ز پیغمبر جوړ کړم په ما باندې ایمان راوړ علی نو علی رضی الله تعالی فرمایل وی زه به د پلار سره مشوره وکم د ابو طالب سره هغه سره وسو وکم مشوره وکم نو نبی علیہ السلام ورته فرمایل علی په ما باندې به خلک نه خبرای کو ایمان راوړي راوړه کو نه راوړي خو هغه ته سوایا ما علی هو چې راغی څنګه چې سار شو په خپل راغی وی د الله پاک پیغمبر ما پتا باندې ایمان راوړی دی الله نو بیا په علی رضی الله تعالی سره راوړو ایمان راوړو بیا د نبی علیہ السلام په زوجیت کې په نکاح کې خدیجه رضی الله تعالی عنها 25 کاله پاتې شوه 25 کاله او 25 کاله پس بیا نبی علیہ السلام نه جدا شو وفات شو
خدیجه رضی الله تعالی عنها وفات شو او الته په جنت المعلا کې دفن ده په مکه مکرمه کې الته هغه بچیم دی او هغه ورسره دفن ده بچیم دفن دی او هغه دفن ده نو الته بیا دفن شو او په کم کال چې دا وفات شو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پس دومره خپاو کنه چې هغه کال ته عام الحزن وي نبی علیہ السلام به فرمایلی دا زما د غمونو کال دی دا زما د غمونو کال دی عام الحزن مانه هغه بیم جدا شو چې مال به تسلی راکوله د غمونو کال د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره ډیره مینه کړې دا او د دې فضائل یو ځل دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام په غار حرا کې وو او دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام له خوراک راغسته او غار حرا ته ختله جبرئیل امین راغه او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل اذا الله پاک پیغمبر خدیجه را روانه ده او تعالی د خوراک لوخي راغسته دی خوراک ل راغسته خدای الله پاک پیغمبر چې کله ستا خواله راشي کنه نو زما سلام پې مو وایا او الله تبارک وتعالى فرمایي چې زما سلام پې مو وایا الله فرمایي چې په خدیجه زما سلام وایا او جبرئیل امین وی زما سلام پې مو وایا نو چې خدیجه رضی الله تعالی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته په مسکا شوی خدیجه پتا باندې الله او جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام سلام وای پتا باندې سلام وای الله نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره ډیر زیاته مینه عائشه رضی الله تعالی فرمایي وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام په اکثر مجالس کې د خدیجه ذکر کو نو ما له په غوسه راتله وی هانه کې ما خدیجه لیدلم نو وی ځکه چې هغه وفات کېده نه زلا پیدا شوم نو ما خو بیا یو مخ کې بنې تیر شوی و کنه وی ما له په غوسه راتله چې د خدیجه ذکر کو امام ورته چې الله پاک پیغمبر چې داغي بوډۍ نه ما سیوا بل څوک نشته دی وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام راته فرمایل چې عائشه خدیجه وکنه یقینا هغه شانتي بل څوک نشته دی عائشه ستا خلکو چې په ما باندې خشاکونه راتاول ستا خلک ما ته دشمنۍ ته ولاړو نو ماله به تسلي خدیجه راکوله د دې خور و د هغې حاله نو مخاله د دې خبرې او د خدیجې بیبي خبرې یو شانتي وي نو عایشه بیبي فرمایي وي دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام په کټ کې داسې ډډه والې وه ښه بې فکره پروت و نو بار خاله خبرې وکړې نو چې خاله خبرې وکړې نبی علیہ السلام فوراً راپاسېد په کټ کې نیغ کېناستو وي ما ته وایي چې عایشه ما ته وایي چې د خاله خبرې نه دي ما ته چې او د الله پاک پیغمبر د خاله خبرې دي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره داسې ټیټ کو لک خفه غونته کېناست وی خدیجه رضی الله تعالی عنها هغه ته یاد شو چې کله بم په کور کې پخلی وشو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام به دا پتون داسې روچت کو او چې د خدیجه بیبي څومره ملګري وي کنه زنانه خپل ملګري وي ځان لکنه پس د مرګ داغي نبی علیہ الصلوۃ والسلام به داسې یو پتون روچت کو وی به چې د خدیجه مرګرو له دا اوسئ پس د مرګ داغي مرګرو له پیدا لګل تخپې به ولې لګلې دومره ور سره د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مینه و د دې سره دومره ور سره مینه و الله یو ځل د نبی علیہ الصلوۃ والسلام زوم دی ابو العاص او په د باندې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مشرې لور زینب رضی الله تعالی واده و نو د په غزوه بدر کې گرفتار شو ځکه چې د کافرو په ټیم کې د کافرو د طرف جنگیدو نه د گرفتار شو چې کله گرفتار شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل وی هر قیدی د خپل فدیه راوړي مونږ به آزاد کو نو قیدیانو مکه مکرمه ته سوال جواب ولېږل مونږ له پیسې راولېږئ مونږ قیدیانو چې مونږ آزاد کی نو هر رشتہ دار به د خپل رشتہ دار لپاره پیسې راولېږل هغه به یې څه کوو آزادو نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام لور چې و زینب رضی الله تعالی عنها هغه هم د خپل خاوند ابو العاص لپاره فدیه راولېږله نو فدیه چې راولېږله نو د غاړې امیلې و هغه یې راولېږو وی دا زما بابا ته ورکړئ وورته چې زما خاوند را آزاد کی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام له د یو قیدی فدیه راتله هغه به آزادو نو د ابو العاص فدیه راله چې فدیه راله د نبی علیہ السلام مخې ته داسې امیل کېښودی شو وی د الله پاکه پیغمبره دا ستا د زوم د ابو العاص فدیه ده ستا لور زینب رالیږلې ده وایي چې زما خاوند را آزاد کا نو نبی علیہ السلام هغه امیل داسې په لاس کې راواغسته که نه نو داسې په لاسو کې اړه وراړه د سترګو نه یې اوښکې به یې دي جړه دې ورته دا هغه امیلو چې کله زینب رضی الله تعالی ودېده که نه نو خدیجه رضی الله تعالی د خپلې غاړې نه راکوز کو دې ته یې واچو
دې ته یې واچو. نو چې نبي علیه الصلاة والسلام هغه امیل راواغست داسې په لاسو کې اړه وراړو د سترګو نه یې اوښکې بهېدې ژړلي ورته. نو صحابه کرامو ترې نه تپوس وکړو وي د الله پاکه پیغمبره کو ته چېرته په دې فدیه باندې خفی نو خیر دی موږ به د ابوالعاص نه نالو که هغه به هسې آزاد کړو. نبی علیه الصلاة والسلام وفرمیل نه زه په دې خفه نه یم چې دا د ابوالعاص فدیه ده خو زه په دې باندې خفه یم چې دا هغه امیل دی چې خدیجې زینب ته ورکړی و. زما بیبي خدیجه دا زینب ته ورکړی و. نو ما ته هغه ټیم رایاد شو چې کله هغې د خپلې مرۍ نه کوزه وه دې ته یې اچم. ما ته هغه ټیم رایاد شو وی نه دا په فدیه کې راغلی دی دا به زه منظورومه دا ما په فدیه به بیت المال کې کېښود د مسلمانانو حق دی او ابوالعاص آزاد کوي. ابوالعاص څه کوي؟ آزاد کوي. بیا هغه مسلمان شو ابوالعاص رضی الله تعالی عنه صحابي ته بیا جوړ شو. دا د نبی علیه الصلاة والسلام اوله نکاح وه د خدیجه رضی الله تعالی عنها سره او دا د نبی علیه السلام اوله بیبي وه او د دې په ژوند کې نبی علیه السلام دویمه نکاح نه وه کړې چې کله دا وفات شو بیا نبی علیه الصلاة والسلام نور نکاحونه کړي دي. نو ام سلمه رضی الله تعالی عنها دا د نبی علیه الصلاة والسلام بیبي ده او د قریشو د خاندان نه ده. تدې اول خاوند چې هغه ابو سلمه رضی الله تعالی عنه و. هغه په غزوه بدر کې هم شریک شوی دی او په غزوه احد کې هم شریک شوی دی د نبی علیه الصلاة والسلام سره او دا په ابتدایي مسلمانانو کې دواړه ښځه او خاوند. کله چې نبی علیه الصلاة والسلام د حبشي د هجرت حکم وکړو نو دې ښځې او خاوند دواړو پکې هجرت کړی و. خو په غزوه احد کې د دې د خاوند لاس زخمی شو د ابو سلمه رضی الله تعالی تقریبا بیا یو میاشت علاج وکړو نو هغه لاس جوړ شو. خو د هغې نه وروسته دی بیا بلې یو غزا ته لاړو او چې کله د هغې نه واپس راغی نو هغه زخم بیا تازه شو او هغه زخم بیا دې حالت ته ورسېدو چې و بیا د هغې زخم نه وفات هم شو او د دې ښځې او خاوند د ابو سلمه او د ام سلمه رضی الله تعالی مینه چې وه دا ډېره مشهوره وه. دوی دواړه په یو بل باندې ډېر زیات مینو ډېر زیات انتهایي مینه یې د یو بل سره کوله. یو ځل ابو سلمه رضی الله تعالی کور ته راغی دې ته وویل وی ام سلمه ما د نبی علیه الصلاة والسلام نه یو حدیث واورېدو. وی څه دې ته واورېدل؟ وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل چې په چا باندې مصیبت او غم راغی او هغه دا وی چې انا لله و انا الیه راجعون او دا غینه ورستو دا الفاظ وی الله مال زما په دې مصیبت کې اجر راک او مال د دین غوړه راک چې دا صدرانه واغستل الله د دین مال سره کا غوړه راکا. وی ام سلمه ما د نبی اسلام نه دا حدیث واوري چې چا د مصیبت په وخت کې دا دعا وویله الله تبارک وتعالی ولا د هغې څیز نه غوره ورکوي کومې چې ترې اغوستی وي الله ولا د هغې نه غوره ورکوي چې کومې ترې نه اغوستی وي. وی ما دا دعا یاده کړه. وی بهرحال دی چې ناجوړه شو بیمار شو نو ما په دې زړه کې دا ویلي و که نه چیرې کو ابو سلمه چېرته وفات شو که نه زه به په ده باندې داسې جړا کوم چې تاریخ په یاد ساتي. په ده به داسې جړا کوم داسې جړا چې دنیا به یاد ساتي چې ام سلمه په خپل خاوند پسې څنګه جړا کړې ده. داسې جړا به زه به ده پسې کوم ځکه ډېر زیات مینو په یو بل باندې. خو چې کله ابو سلمه رضی الله تعالی وفات شو که نه وی ما دا دعا وویله چې انا لله و انا الیه راجعون. وی دا دعا می وویلله وی ما وی چې الله ماله د ده نه غوره راکا. وی د نبی علیه الصلاة والسلام حدیث ما ووي خو په زړه کې مې دا خبره راتله چې یاره د ابو سلمه نه به غوره ماته چېرته میلو شي. دا خو داسې خاوند او داسې مینه ماته راکړې وه چې د ده نه به غوره ماته چېرته میلاویږي. خو حدیث مبارک باندې مې عمل وکړو هغې مې عمل وکړو. بهرحال وی زما عدت چې تیر شو په ما پسې نبی علیه الصلاة والسلام پیغام د نکاح راولېږو چې ام سلمه ما سره نکاح وکړه. وی ما ته چې نبی علیه السلام پیغام د نکاح راولېږو وی ما ورته عذر بیان کړو نبی علیه الصلاة والسلام ته چې زه تا سره نکاح نشم کولی.
ما ته 3 عذره دي 3 خبرې دي ځکه هغه وجه تا سره نکاح نشم کولی کمې ما ورته وایي چې یو خو د الله پاکه پیغمبر زما عمر زیات دی عمر مې زیات دی نو په دې عمر کې به زه نکاح څه وکړمه وی دویم مې ورته دا وی چې زه عیالدار یم زما واړه یتیمان بچي دي نو زه خو چې تا سره نکاح کوم نو د دې بچو سره به کومه او دریم مې ورته دا خبره وکړه چې ما کې لږ غیرت زیات دی زه غیوره یم لږه ډېره غیرت لا پکې لږ ډېر دی نو کیدای شي په بیا رانه ته خفه شي زه یو خبره بده وګڼم او ته رانه خفه شي په هغې باندې نو د الله پاکه پیغمبره تا خفه کول نه غواړم ځکه زما طبیعت نازک دی غیرت را پکې لږ زر راځي نو په هغې به رانه ته خفه شي نبی علیه الصلاة والسلام را جواب راکو چې ام سلمه کو د عمر خبره شي نو زما عمر ستانه زیات دی زما عمر ستانه زیات دی خیر دی کو د عمر خبره شي دویم خبره چې ستا واړه بچي دي یتیمان بچي دي نو ستا دا بچي اول د الله دی او بیا د الله د رسول دی د دې فعالنه به الله کوي او د الله د رسول به د الله رسول به کوي او باقی دا خبره چې ته وایې زما طبیعت کې لږ غیرت غالب دی نو خبره باندې لږ غیرت راځي را پکې بیا جواب کومه نو د الله نه به دعا کوم چې الله درنه دا خوی ختم کړي الله درنه دا خوی څه کړي ختم کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام را له دعا وکړه وی اک شانتی وشو بیا ما کې چرته داسې جواب ماده نه راغلی چې نبی علیہ السلام ته چرته جواب ورکړی بیا ما کې داسې خبره چرته نه راغلی چې زه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته په یو خبره باندې نه غودرېدلی ما داسې ما کې بیا چرته نه راغلی وی بهر حال د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره مې نکاح وشوه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورله ډېر مختصر څیزونه ورکړو یوه یې ورله بستره ورکړه چې د مالوچو په ځای پکې د کجورو دا پاڼې وي دا ورله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورکړه او دویم ورله نبی علیہ السلام یو پیاله ورکړه یو ورله میچن ورکړه یو شی ورله بل ورکو دا ورله نبی علیہ السلام د واده سامان وکړو دغه ورله ورکړه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره نکاح وشو خو دا ډېره وخیاره ښځه وه ډېره وخیاره ښځه وه کله په د حدیبي په موقع باندې چې کله نبی علیه الصلاة والسلام د عمرې نه بند شو کافرو بند کو نبی علیه السلام صلح وکړه هغه صلح حدیبیه مشهوره ده په هغې کې ټولې هغه خبرې ولیکل شوې څه چې کافرو غوښتلې اکه وشولې هغه ولیکل شو چې هغوی څه وي هغه ولیکل شو یعنې د کافرو په رضا باندې د هغې په ډیمانډ باندې دغه روغه وشوله صلح حدیبیه په هغې باندې مسلمانان ډېر زیات خفه وو بهرحال د کافرو په ډیمانډ باندې د کافرو پر خوښۍ باندې دغه صلح لیکلی شوې وه بیا نبي علیه الصلاة والسلام خو دوی خو ځان سره هغه دغه راوستې وي قربانۍ که نه را روانې کړې وي نبي علیه السلام صحابه کرامو ته وفرمیل وی خپلې قربانۍ حلالې کړئ او سرونه وخورئ چې دې ځای نه واپس کیږو صحابه کرامو دومره غمجنو چې نه یې سرونه خریل او نه یې قربانۍ حلالولې نبی اسلام ډېر خفه شو چې زه صحابه ته وایم چې قربانۍ حلالې کړئ او هغې غلي دي نبی اسلام ډېر غمجن شو چې دا څه وشو صحابه کرامو داسې نه چې انکار یې کو خو د هغې په زړه کې یوه ارزو وه چې کیدای شي نبی علیه السلام د دې صلح نه واپس شي دا نه چې انکار یې کو خو دا تمه یې وه چې کیدای شي نبی علیه السلام فرمایي چې زه چې ورځو پې ځان خپله عمره کوو چې هر څه کېږي نو ځکه یې نه سرونه خریل او نه یې قربانۍ حلالولې په زړه کې دا تمه وه چې کیدای شي موږ عمرې له لاړ شو نبی علیه السلام خیمې ته راغی داسې په دې مخ باندې د غم اثار او د خفګان اثرات پې وو ام سلمه رضی الله تعالی ته فرمایي د الله پاک پیغمبر ولې غمجنې وی ام سلمه زه صحابه کرامو ته وایم چې سرونه وخورئ قربانۍ حلالې کړئ هغوی خبره باندې عمل نه کوي خاموش دي ټول ام سلمه رضی الله تعالی ته فرمایل وی د الله پاک پیغمبره د هغې اوس هم امید شته دی چې موږ عمرې له لاړ شو خو یو کار وکړه وی لومبې خپله قرباني په خپله حلاله کړه او خپل سر وخورئ چې د دوی دا تمه ختمه شي نبی علیه السلام ورته وفرمیل ام سلمه دا خو دې ډېره ښکلې مشوره راکړه نبی علیه السلام خپله قرباني حلاله کړه او په خپل یې سر وخورئ چې صحابه کرامو ولیدو چې نبی علیه السلام سر وخورئ او قرباني حلاله کړه تمام صحابه کرامو خپلې قربانۍ حلالې کړه سرونه یې وخورئ ځکه چې تمه خو ختمه شوه که نه نو ډېره وخیاره ښځه وه نو د ښځې په مشوره به کله کله عمل کوي ښه دا نه چې ښځې هره خبره غلطه وي هره خبره غلطه نه کله کله سمه مشوره هم درکوي وخیاره ښځې
خو سړی لم پکار دی چې ما دا ښځه د کمې قبیلې ده ټیک ده که نه بعضې خو داسې چې هغه چې خبره را پرېږدي نو څه ورانه خبره به وي نو هغه بیا منل نه دي پکاره درته لوی مصیبت جوړوي صحیح شو نو چې وخیاره ښځه دی دا د کار ښځه دی نو کله کله د هغې سره مشوره په کار کې کوه تکلیف در باندې راغی مصیبت در باندې راغی وخیاره ښځه چې که نه دا د خاوند د مخ د اثراتو نه پوهېږي چې زما په خاوند باندې څه مسله شته دی هغه چې د خاوند د مخ ته وګوري هغې ته پته لګي زما خاوند ته څه مصیبت راغلی څه خاوند ته مې مشکل راغلی تپوس دې کوي څه مسله ده تا ته نو خاوند لم پکار دی چې دا خبره بیا د ښځې سره شریکه کړي چېرې ما ته دا خبره ده او دا مسله ده څه وکړمه نو د ښځې له پکار دی چې یوه بهتره مشوره وله ورکړي غوره مشوره ورله ورکړي نو خاوند له پکار دی چې ښځه وخیاره ده چې د هغې په خبره باندې کله کله څه کوي عمل کوي ټیک شو نو بهرحال ام سلمه رضی الله تعالی دا ډیره وخیاره بیبي وه ډیره وخیاره زنانه وه دا د نبی علیه صلات وسلام بله بیبي وه ام سلمه رضی الله تعالی داسې ښایسته بیانات اورېدلو دپاره زموږ د یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کړئ په دې به تاسو ته انشاءالله العزیز ښایسته ښایسته واقعګانې او بیانات میلاویږي او د ګنټې د نشان سره کلک کړئ چې تاسو ته آینده نوې نوې ویډیوګانې مخې ته راځي او د خپلو ملګرو سره لازم د ثواب په نیت باندې شریک کړئ. والسلام ډېره ډېره مننه.